موږ دا پروګرام جوړ کړی دی چې د اهل سنت والجماعت د فریق کوم ملمانه دي یا طالب علمان دي هغه به ځي ټول د ولکت ویرې ته او دې په د شات توحید سنت ولا چې کوم دین هغه به التخفل دی ته دي دا موږ فیصله کړی دا زمونږ مغرب التخفل دی باندې او دی ای تخفل دی باندې دا هغه بدل ته ناراضي او زمونږ به حل ته نه دي دا لیکل شي دي نو تاسو به دا مهرباني وکړئ کاوان دي او طلبه کرام دي یا نور ملمانه دي د اهل سنت والجماعت ول هغه به د ملک څخه بجره کیږي او ارشاد ول چې دی په خپل تحقیقات اجي چې دی پوجره کې بل کیږي دا لیکل شي دي باقی دلته کې موجوده موږ دا فیصله کړی دا چې مناظر د طرفین نه درې معاونین د طرفین نه دونه مندگان د طرفین نه د دونه مندگان او یو چې کوم حکم کوم مقرر کړی دی هغه دی جماعت کی او نو په ټول کوم خپل خپل فرقه خپل ځای ته دی اوس په موږ دا مهرباني وکړو ته په باو یو ټیپ ریکارډ د طرفه یو د دی دا اجازه ته او نو په تاسو مهرباني وکړئ چې خپل پروګرام شروع کړو څنګه په دغه ځای کې جوړ اوي فرمول نمبر 3 ولر 2 سے دی پاتې شي نو کسان باغ مهرباني کی او خپل دې ته ولرشي زمون د فریق ثانی اهل سنت جماعت طرفنا مناظر حضرت شیخ القرآن الحمدللہ سے ادا گئے معاون نمبر 1 حضرت مولانا عنایت اللہ سے ادا گئے اور مولانا صدق قریش یا حسین اور مولانا محمد امین سے یا حسین دل پاتې شي نو مهمانو چې دین غیبا خپل دې ته بس ٹھیک ہے تو یہ کون سی وقتی سوائے کی شرائط لگے پائے کے مخ کے ہوئے گا آئے وہ خبر ہے مولوی صاحب مخ کے شرائط کی لکلی قرآن پاک و سنت اجماع و قیاس دا عموم کا پیش کو دیر فقہ حنفی ٹھیک ہے پیش کی کہا تو قرآن سنت نہ خلافی کاغذ دے نہ خلافی بس دیر طرف ہاں پیش کی
زموږ خدای یقین دی چې فقه حنفي د قرآن او د سنت او اجماع د قیاس خلاصه ده. حقیقي د هغې مقابل وي. د هغې خلاصه فتاوی د دارالعلوم دیوبند دي، د هغې خلاصه د فقه حنفي. مونږ بد نه لګي، مونږ هم فقه حنفي راوړې ده، مونږ فقه حنفي راوړې ده، مونږ فقه حنفي راوړې ده. خاجی لاول یو خبره دا معاونان چې دي وسه کار کوي توزیع د ذمہواری وخایي معاونین کو د دې مطلب د پاره چې کنه راځي چې کوم خبره وکړي نو معاونین په خاطر لري پر کتاب راځي تنویبا خبره کوي خبره کوي چې هغه مقصد څه شی وکړي یعنی معاون په کتابو ورکول شي خبره هم کوي یعنی مطلب دا دی هغه خپل نه کتابو او په ضرورت نه چې کوم احتیاط کرو د خبره وایي نو وخت پابند دی کوم وخت پوره شي نو هر ځای خپل خبره پوره کړي نه دلائل دي چې تاسو کوم څه دلیل وایي هغه تاسو پیش کړئ، مونږ چې کوم څه دلیل وایي هغه مونږ پیش کوو. نو دا هم دا ته مناظرې مطلب همداري یو شی او کنا یو کسان کېږي یو کسان په دې کې یو مشترک دی یا مقامه کې چابي ته کولی یو د څه کېږي کېږي دا محمد درای راځي دا بات چې کوم دی دا په دعا مطلب کې کوم څه دعا مروجه تاسو لیکلي مروجه تاسو دعوه لیکلي دا تاسو لیکلي دعا بعد سنن بیعت الاجتماعی المروجه عند اهل سنت والجماعت فقہ حنفی کے مطابق مستحب ہے. دیکھیں مطلق اور مطلق ثانی چلی دا دلائل نا لاول تاسو له خبرو حق شا در کړي سالس نه تاسو کېږي کله کړي زمون مخ کې نه سال اجازه نه در کړي نه در کړي نه کړي نه کړي اجازه خبر اجازه بدل نه اخلي نظام تاسو متعین کړی د محد نظام بیا به څه بات کوي نور یو دې خبره مکوای تاسو وخت خبره بکای خو د خبره داوی نه بار نه دی د داوی نه بار نه دی خبره بکای دعا موجوده کې شیخ ته دعا موجوده کې خبره کوي دا دې کوي والو نه تاسو کوي چې تاسو دعا موجوده کې کلام دا تاسو لیکلي وته تاسو خپل دعوا کې لیکلي موجود وی شی مطلب خارج موجود وی مطلب د پر خارج ځان وجود شي دا فرق مطلب الله د شي دا فرق کې دا مطلب نه دا فرق کې دا کولیزو مطلب کې شی دې مې چې نه تاسو ته مطلب کې شی دا ستاسو د کولیزو د فرق کې نه کولیزو نه غوړ کولیات کې وجود شته خارج وجود خارج شته تاسو ته توای چې موضوع نه بار نه دي دعوا یې خیره چې دعوا یې خیره نور بات نه کوي دعوی نه بار نه دي خپل دعوا شروع کا خپل دعوا باندې ثبوت شروع کا تعین هم کړی مخکې نه خبره نه تخته دعا
دا پرې کړی دا بیا غوډه منطقه زه دوه کوي دعا بعد سنت دې مروجه کوم پرې کړی چې مشهور ده په دغه باس ته مطلقات باس نه دا مطلق اسلام ته ځای ورکړي مطلق دا نه دی چې الله خبره کوي چې تاسو وايي ګوره دعوه یې خیره په دعوه باندې دقتونه کړی حکم دغه راځي نه دی خپل تکین दावर दादी दावा न देते दस्खत पे नहीं करते كل مخلوقات يا مطلق مطلق شرع مقام مرتبه لله بشكله مرتبه شور تاسو جوړه کوم نه جوړه اظهار د حق لپاره دا خبره ده خو چې کوم دې دوه طرفنا چې کوم د سنتونو شوي دي کوم خبره شوي ده دا غوړي چې دا دغه کوم دې دعا بعد سنت او بعد حدیث اجتماعي جزاك الله خير شرعي اصلاح دې باندې بات شروع دلیل ثابت بس دا علی کلی شین دی په دستونه مشي دری کلی په مرتبه کې نه دری کلی په مرتبه کې دری کلی نه دا ولې بس یو لغي مطلق نه کوي دې مطلق خبره کوله دې من کې دي منطقي شروع کړی د څنګه په داوا به پیش کی دلیل پیش کی منطقي داوا دغه چې کوم لیکل دا خدا مقصد دې په ډاکومنټ کې داوا دغه چې کوم لیکل دا پای د دلایل پیش کړي هغه دلایل پیش کړي بل دې شنو زموږ مسله د علم دا پرې بس دې ظاهر ګردان نظم شروع کړل دې کې استاد باندې کوم ظاهر ګردان دې کړو دې څه سوال بچے مقالی کا دان زم کو مدے او بیا ناس یو مقالی شروع کړی دا خبرانه شروع کړی مطلق وي خبرانه شروع کړی تو څه څنګه قاضي کا دان څه دې پاتې یا قاضي کا دان څه الله بس خبره چپ تاسو خبر وکړئ چې کوم خبره باندې تاسو چې کوم دې سپونه کړی دي کوم اقا خبره دعا باندې سنت کې لیکل شوی دا په دې کاغذونو کې تاسو په لیکل شوی دا دواړو طرفونو سره دا کوم هغه باندې چې کوم دې دلایل مولوی صاحب دلیل وخت ولا مثبت دي دا مولوی صاحب دلیل پیش کړي دا هغه دی مشان ولیکن دا یو خبره چې وخت دغه کې بس لس منټ دی دا زموږ رائے ده تقریب نه دی دې په پاتو منتخب کړي
بولے دا شور دے نا دا شور دے حکم باندې اعتراض دا ته حکم باندې اعتراض کوي حکم باندې ساده اعتراض هم نشته دا ہوتا دا تاسو حکم مقرر کړی دی ولې په اعتراض کوئ دا حکم مقرر کړی په ولې اعتراض کوئ ثالث یا تاسو پای کې راوځانګې ساين تاسو کې जब पिंगलस दिया ना ठीक है पिंगलस दी मुझ तरीकी हो ना शरई इस्लाहात तो ये शरई मंचे की इस्लाहात तो जरूरत ही शरई कई दिया इस पर इलम सही सही हाँ जी जब कौन खबर पदे 10 मिनट की या 15 के दन ना दीवाने बा यानी तनकीद के देशी स्टाउस ने तपोस को खबर हो रहा है مطلق حقیقی اجمال نشتا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون دا آیات کریمہ دے دا قرآن دے کنا قرآن میں پیش کا کنا تب کچھ غلی شکن دے خبری کی کتا ہے دا قرآن دے کنا جلالین شریف کا قرآن میں دے نکلے دے کے دے سو مطلب دے قرآن کے دے دا دے نکلے دے قرآن دے ایسے قدیبان دیتا قدر کتا ہے جلالین سے قرآن شتے کے نشتا اور کمالی داماتی ہوئے داماتی رکھتے ہوئے داماتی ہوئے داماتی ہوئے داماتی دا آیات تے کنا داماتی دا آیات تے کنا دے غور کا شور مکوا مولی سے داماتی دا آیات تے کنا دے دے دیر دا آیات تا قرآن نے کما دا بلتے ہوئے یا خدا دے کسے سو دادا وہ سو قرآن پاک آیات میں درتے ہوئی اسی بانے میں اس سو دادا جیسے اس دا آیات چکم دے دا مطلق دے مطلق پہ اطلاق جاری کی گی آگے کے دا کئی نشتا چپزان لبا کہے اور جمع وانے وانا کہے اور دلتا دا دلی کلی وهذه الآية مطلقة والمطلق يحمل المقيد لقوله تعالى بل يرتدون فيكشفوا ما تدعون إليه إنشاء دا إنشاء باني تقييد چراغلے دے دا تقييد ذکر کئی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبلی بتقدیر مشیت دا سے دا قرآن سمر آیاتون چکم دی اگر طول مطلق راغلی دی دا جمع راغلی دی او دلتم سغا چکم دی نو دا جمع راغلی دا او سمر احادیث سے راغلی دی اغاون چکم دی دا راغلی دی مطلق باقی دا خبرہ کہ دا حضور علیہ السلام دا عمل چکم نے نو دا کرے نہ دے او اغیبان دے دا دلیل چکم نے نو دا پیشکی گی چرا نبی کریم علیہ السلام دا دغه چکم دے نو دا کرے نہ دے دا پدی طریقہ بانے دعا امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اگر دا ذکر کری دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے اغوائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا جريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقالت لا
इल्ला यजीअ मिन मगरिबिही قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنن بين الصور من المفصل دا وپسې دابل حدیث دی او داوی دعا حضور نه کړه مگر کچ تبراغله حضرت عائشہ همیشه کوي دی بل سند کړه قال حدثنا الغانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة زبير عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط واني لاصبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم بحضور العمل فقو او کو بینه دغه پاره څوک متفرد نشي نه کول دلیل نه ګرځي ستعارض دی هغه په دوام نه کړي دغه ظاهر ده غلشا تنو کړي خبره خاموش کا د سره د خبرې کوم خبر کو هغه کې خبره ده یعنی نفس دعا په هتي جمعي تمني نفس دعا مني چې دوام نه انکار کوي زه دلیل پیش کوم کنه دا حضور بدا خوخوا چې دا عمل ما وکړي خو کو بینا اسنه چې دا په امت باندې چې کوم دا فرض شي دا لازم شي وشولا دافع الباری دا فائدتن والم دا جو ثانی دے صفحہ 167 فائدتن وعلم ان الادعیة بهذه الكزائیة لم تثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت رفع الايدي دبر الصلوات في الدعوات الا قليل ومع ذلك وردت فيها ترغيبات قولية والامر في مثل ان لا يحكم عليه بالبدعة فهذه الادعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم وليست ببدعة بمعنى عدم اصلاح في الدين ولما ذكر فيه دا فیض الباری دا دینهم دا تصریح راغله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کړي نه یو عمل نو دې ته بدعت نه وای ځکه چې په دې دعا کې ترغیبات قولی چې کوم دي نو دا راغلي دي نو اخر کې دا دی لیکي فإن التزم أحد من الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكسره بنفسه فاعلم ذلك لا بلا خبر شو دا بیا فیض الباری دا 50 صفحه دا شاہ سے دویم جلد فلا يجب الشيء ولا يحرم الا بالامر والنهي حرمت بیا په امر راضي یا په نهي راضي وجوب راضي په امر حرمت راضي په نهي بیا عدم د فعل د نبی اسلام دا چې کوم نه دا دلیل نه دی دا بیا فیض الباری کول دا الفاظ شي ګور ورته نشته وخه رئیس وګوره دا وګوره بالامر والنهي شنو امر مرا والنهي هذه ونهي حرمت دا بل راك ولا يدل الا بالامر وعدم الفعل يدل على الفرائض بالشيء ولا يحرم الا بالامر والنهي وبعباده القران المامور به لا بد ان يكون نافعا في टोल लग आया टोल खान टोल लग आया टोल जी मतलब है कि मुस्बित चिकमी दादा अमर या नहीं दलील भाई दादे मारिफ सुनन जिल्द 40
ثالثین دا معرف السنن دے جزء ثالث ورد فی حدیث حبیب ابن سلمۃ الزمری فی صفحہ 122 فی کنز العمال جلد 1 صفحہ 177 لا یجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله ودليل للدعاء بهيئة اجتماعية داو گورا هيئة اجتماعيات کا مطلق ہے دسنتو نفس واردا دسنتو نفس تاسو ما تدعو تداهت اجتماعی ندے تداهت اجتماعی نباری نتیک دا تدا تو اجتماعی کے دم نہیں ہے کہ اجتماعی دے تو نہ دے میں تبداؤ تو کبھی خبر رکھوں کہ دعا شور متوا دعا بعد سنت بالهيئة الاجتماعية دی باندې دا صادق ده چې دا دعا په اجتماعي دا او کنه دا تانه تاسو کو وان اجتماعي دعا شو لکه نشته تاسو لري پاره کې بات کوي دې بارا کما ما طلب وکي دا دې مارو دا دې کنه دا ګورځي ما توقع ما توقع مصالح سے فهذه وما شاكلها من الروايات في الباب تكاد تكفي حجة لما اعتاده الناس في البلاد من الدعوات الإسلامية دبر الصلوات ولذا ذكروا فقهاؤنا أيضا كما في مليزا وشرح مراق الفلاح للشرمبلالي وبقول النووي في شرح المهذب الدعاء للإمام والماموم والمنفرد مستحب عقب الصلوات بلا خلاف ويقول يستحب أن يقبل على الناس فيدعو دا امام مامون جارا را دا معرف السنن دے تو بطیاراشن ازدبع گورا دا استحب ان يقبل دا شتیت نشتا دا تو گورا اخایا استحب ان يقبل أن يقبل قناة داودورا أن يقبل عفيرك وكيل وارم أن يقبل على الناس بإمام دمامون داو دی قرار کرانا کتاب کی شریف اپنا مشتہ کتاب کی شریف قرآن جو ہاں बताया बाबा पेशकों में बात इस खबर में टेंशन नहीं करते था और मतवा حیات اجتماعیہ مروجہ اور دعا بعد الرواتب کی دا بدعت تے لازم دعوی
او د خصم دعوه ده چې دا مستحب ده او هغه چې کوم دلایل پیش کړل نو لاولي آیات مطلقه پیش کړل اگر چې یو آیت خو نور آیتونه خیر رشتہ او دعوه وکړه چې دا په باب د دعا کې مطلق دي اول زدایم چې دا مطلق نه دي بلکې دا مجمل دي